الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى خصوصا على أهل الورع والتقى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال إمام مالك رحمه الله: إن السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرقا. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم وافتح علي أبواب فضلك ويسر علي خزائن علمك. زما گرانو عزت مندو اوریدونکو مسلمانانو رونو د لرې او د نږدې نه
د تیرو دو جمعو داسې مونږ یوه موضوع شروع کړې وه چې د پښتنو په مړي کې څومره بدعات کیږي اوشول او روان دي. نن د هغې موضوع درېیمه جمعه او نننۍ جمعه کې به انشاءالله هغه باقی بدعات او رسومات وایو کم چې زمونږ ستاسو د پښتنو په مړو کې کیږي. مخکې جمعه کې زمونږ آخري خبره دا وه چې د 14مې صدۍ قاضي ثناء الله رحمه الله فرمایي چې په مړي پسې اوما لسما چهلم کالونه د کال کلیزه کول دا ټول بدعت دي. مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ امداد الفتاوہ کے اول جلد 539 کے ذکر کریوں طعام المیت یمیت القلب. د مړي والنا ډوډۍ او خوراک او څښاک دا په زړه کې بزدلي پیدا کوي. کوم مولا ځکه یادومه چې دا مولا نه د مړي ماښامونه ډېر په شوق سره خوري. عوام هم چې مولیانو ته وکتل چې دا مولیان د مړي ماښامونه خوري نو دا ګنې د ثواب کار دی. نو هغې هم پې تر ننه پورې شروع کړې ده او د مړي ماښامونه پرې نه ښودل. نو کوم ملا چې د مړي ماښامونه او خیراتونه خوري نو د هغه مثال د ګډي هغه مقتدیانو ته کړت هم نشي کولی. بس چې مقتدیان ورته څه وایي نو هغه کوي. نننی بیان کې به انشاءالله هغه باقی رسومات هغه باقی بدعات ځکه کم یو رسم چې په هغې باندې د ثواب نیت او اراده وکړي شي نو هغه بدعت ګرځي. تر هغې پورې رسمي چې د ثواب نیت او اراده پکې نه کړي خو چې په دې یو رسم کې دی د ثواب او د اجر اراده وکړه نو هغه رسم بیا رسم نه دی بلکې هغه بین الاقوامی بدعت دی. زمونږ ستاسو په دې ملک کې چې کله مړي وشي خاص کر زنانه مړه شي نو دا نورې ژوندۍ ښځې ولګي سر مر وله غوړ کي مانګز پکې وله راکاږي. دا بین الاقوامی بدعت دی. نو څه به کوي دې ویښتو سره نو سنت طریقه به راته مونږ وښیو. پس د غسل نه وله د سر ویښته 2 حصې کا
یو حصہ ولا په دې ښي طرف سینه باندې کېده وه او دا بل حصہ ولا په دې ګس طرف او کفن پې راواړوه دا یوازې تیل سکے یوازې تیلو باندې به زه نو مقارېدلې خو چې کله ناوي جونه مړي شي نو د واده هغه جوړه ورته ورواچوي شونډې وله سري کي پمړوني وله سترګې تورې کي سر وله غوړ کي او لالاجي راشي نو هغه وله ویډیو وکړي او بیا په ټول پاکستان کې ښیي چې دا وګوره دا ناوي جونه مړه وه په جمدونې هم شاپینګونو باندې ګرځېده ستر پرده دغسې هلو اوس یې په مړوني هم نه ماف کوي ښه ویډیو وله وکړي او هغه بیا لګیا او پلانکو ته ښیي ډینګړو ته ښیي خپلوانو ته ښیي دا پلانکی مړه ده او دا ډینګړی مړه ده دا ناوي جونه مړه ده د خدای غرض کې دا مړي خو معاف کې لګو دا الله د هغې لویې روزې خاطر وکړئ مړې جینۍ سره مړې ښځې سره یا مړ سړي سره دا لوبې مه کوئ کله کله مړي له رانجه یا لونګ په سترګو کې دوړئ دا د شریعت په یو کتاب کې هم نشته چې ته مړي له په سترګو کې لونګ واچوه دې رسم دومره حد کړی دی دا ښځې چې چاته خیرې کوي وي نو ریس نه ویمه خو په ځان مولوله شي په سترګو کې د لونګ ودوړېږه دا د ښځو خیرې دي ښه ښځه چې خیرې کوي وای سوای منه خو په ځان مولوله شي په سترګو کې د لونګ ودوړېږه حالانکه نه مړي له رانجه لګول شته او نه مړي له په سترګو کې لونګ دوړول شته لویه لانجه جوړه ده بازار کې چې کپن والے تیار نو لونګ به پکې خامخا تړلی دا لونګ دی د کپن یوه حصه ګرځولې ده ته به وایې کأنه منزل من السماء ته به وایې دا لونګ دوړول په دې چې الله تعالی د برې نه آیت نازل کړی دی دې ته د ښځو ټاونې پاونې وایي دا زما وظیفه ده چې زه به د ښځو دا ټاونې پاونې تر څو چې مې سا نه دی ختلی دا به زه رد کوم انشاءالله کله مړي له سر منګزئ د مړي سر منګزول دا شته دی نه په شریعت کې که ته وایې ډو منګزې که نو څه چلو شو نو داسې ډېرې خبرې دي چې ته وایې څه چلو شو نو ما ته چې وایي څه چلو شو نو مې ولې ته ستا څه خیال دی ستا به لکۍ کېږي دوه ګزه کو نه نه لکۍ مکۍ ستا نه کېږي خو چل دا وشو چې د الله د پیغمبر د سنتو خلاف وشو نور څه چلو شو په مړي باندې ویر او جړا کول او بیا خاص کر
په پردو مړو باندې جړاګانې کولو دا زړې بوډاګانې اکثر په پردو مړو جړا کوي بوډا ته چاوي په دې ظلمي ولې جاړې وې دې الله تعالی وبخي مال چې وته تلار کې مخې لراغه نو ماته به وی چې ابه خیر आले نو په جړای شي دا خو غټه خبره وا دا د جړا خبره ده ماته به خیر आले وی په لار کې ښا پپردو مړو جړا خو سکے پخپل مړی باندې بوم ویر نکم پسترګو جړاو کا پزړه باندې جړاو کا خود خلی جړا دا پیو قانون د شریعت کې نشتا دا پیو مذهب په مذاهب اربعو کې نشتا دا الله د نبی بچے مړ دے ابراہیم دا اللہ نبی پہ سر راکتک دسترگو نے غٹی غٹی اوخ کے مبارک لاڑے اوے انا بفراککا لمحزونون یا ابراہیم ابراہیم بچیا ستا پا جدائے دیر زیاد غم جنیما صحابی دل من نونی وہ یا رسول اللہ تا خو منگ پا مڑی باندے دا جڑان من کڑیو رسول اللہ و تو فرمائل صلی اللہ علیہ وسلم وی ما دا ویر نہ من کڑی ہے دا ساندو نہ میں من کڑی ہے پا آواز باندے دا جڑانا میں من کڑی ہے دسترگو دا جڑانا دا زړه دا جڑانا ما نے من کڑی نو پمڑی باندے ویر کول دا اللہ نبی فرمائے کما زنانا چه پخپل ویر کئی او کمی زنانا چه دا غویر تا غوگ دیم لعن اللہ دا خدای لعنت تیم النائحتو والمستمعہ پویر کون کی خزبان دے او دا کمی چه اوری دا غویر لرام پا دے دوارو دا اللہ لعنت تے ویزا مڑی لدوالت لیو ما دا اللہ نبی وی پتاسو لعنت تے زکا یوی ویر کو او نور ورطا غوگی اخیو اللہ اکبر ادا ویرګری بوډۍ چې د دې ډېره غټه تجربه دې ته د چمګاونډ او د محلې هغه مړي ټول یادي نو دا داسې ګوري چې کومه ښځه نه جاړي که نه نو دا وایي په جړا کې وایي زما خویندو زما له جاړي څه وکړمه آغا پلان کے خور میں ناستا دا دا دیم زوانی مرگ زوے مڑو نو کد آغیل جڑا نورتلا نو آغیلم جڑا ہوئی ہم پا جڑای شخا دا دا دی ویرکون کی خز تجربی زاڑم مڑی و تر آیات کی تر آغی پورے دا دی بوڑے قرار نرازی چې په مجمع کې کمې ښځې ناستي او هغه ټولې په جړا کړي نه نو د مړي دا مالک وایي وای زما دا چمګاون په ما ډېر غمجن دی زما په مړي خو ټولو داسې جړل
وای خدای دې خواره کا تا په مړي نه جړلو دا ورته دې بوډۍ خپل مړي را یادولو په هغې پسې جړاګانې کولې وایي څه جرنده روانه ده او څه دانې لمدې دي مولیان هم د یرې غږ نه کوي دا رسمونه رواجونه نه رد کوي ځکه بیا یې خېټې ته خطره ده بیا یې جیب ته خطره ده نو په مړي باندې جړا په مړي باندې ویر کول دا منع دي دا معمولا نه دي منع کړي دا هغه پیغمبر منع کړي دي په کوم پیغمبر چې ما او تا ایمان راوړی دی مړی دی وشو ښځه مړه شوه اته په پردی ښځه باندې د خپل کور مړې ښځې له غسل ورکوي بنی آدم عاجزه دی د غسل په وخت کې به ستا د دې مړې زنانه په بدن کې څه عیبي ګورې نو دغه پردی ښځه به بیا ټول پاکستان کې نشر کوي نو دا ښه شو که بده د ژوندو پرده به ساتې د مړو خو به خود ساتې نو په پردی ښځه باندې خپلې مړې زنانه له غسل بلکل مه ورکوه که ته وایې یو استاجي موږ له د خپلې مړې ښځې د لامبولو چل نه راځي نو یا بختورې خاوند دې جومات ته راولېږه میړه دې جومات ته راولېږه وایه د استاجي نه د زنانه د لامبولو چل زده که نو بیا راشه ماته وښیم چې زه بیا سبا خپله مړه زنانه هغې له غسل ورکولی شم آی های تر قیامت تر ورځې به ته چل نه زده کوې ادا به ته کله زده کوې کور کې دی خور مړه ده مور دې مړه ده انګور دې مړه ده پرکټی دې مړه ده لور دې مړه ده نو دې له به ته پردی ښځه راولې او هغه به وله غسل ورکوي نو دا څه وایي وی ولې دا ښځه چې د وړوکي ناجوړی نو دا یې ګڼه وله نه راولي نو خدای دې خواره کا خو ژوندی ده که نه په مړوني باندې هغه هم مناسب نه دي خو افسوس دا دی چې د ښځو ته هم پته نشته نارینه هم خیر خیریت دی راشه زما مولا نه تپوس وکړه او په دواړو غوږ وې واوره د کمې زنانا چې په کور کې دردزی شروع شو د بچی درد په دې کې 48 ګنټې ټایم دی ډاکټرانو نه تپوس وکړئ ما کړی دی او تاسو ته وکړئ نو ته نیمه ګنټه صبر نشې کولی نو خود به وله دایګانې راولې نو کنی د زړو زنانو نه تپوس وکړئ وایي څنګه چلو نو پردی زنانه به د خپلې مړې زنانه د لامبولو دپاره نه راولي په پردی ښځې به خپلې مړې ښځې له غسله نه ورکوي ځکه د ښځو ژبه چې ده
دا په زړه کې ده او زړه په ژبه کې دی خدا نه خواسته ستا د دې مړې زنانه په بدن کې څه عیب بیا وویني نه دا زنانه به ورته رانیږدي یا خورې پلانکی خور د خدای وبخي تا وله غسل ورکړه خورې په تا د امانتي خو چې لامبوله مې که نه نو پلانې چلو پکې ښه نو ته په ایمان وایه تا ځانو شرماو که او دې نه شرماو موږ هم د شرمېدلو نه بچ کوو تاسو وایئ نه شرمېدلي ښیو نارینه در کره مړ دی پردی نارینه مه راوله پخوا به د دې دپاره مولیان ټیکهدارانو د هغوی به څه پیسې مقرر وې او هغوی به مړو له غسل ورکاو اوس هغه مولیان نشته او نه تاله راځي هسې به په تمه البته که ډېر حساب دی ورته ووایې نو بیا به دله راشي خو نه راځي پخوا چې به میا مولا ناجوړه شو که نه نو دا نایانو به وی د ثواب دپاره ځو چې سر سنت ولوالو اوس به یې وله په ګاډي کې هلته بوځې که نی خیر خیریت دی خبره الټه ده خبره بدله ده مونږ په دې ښه پوهېږو وی اچھے مر گئے کدو کریلے رہ گئے هغه خلک د خاورو د لاندې شوي دي چې هغوی به د ثوابونو په نیت په خدمتونو پسې ګرځېدلو او که نه ته وایې ما ته ووایه که نه نو ولې ما سره 150 روپۍ نشته چې تا ته وایم په ژوند کې به هم درته ونه وایم دارنګې خپل مړی دا پملونی مه شرموه پلار دې مړ دی پردی مولا دې راوستی دی او هغه ته بیا پرتوګ هم وباسي او کمیس هم ترې وباسي که چېرته په ژوند د چا سره جنګ شو او ورته دې ووایي چې ستا د پلار نه پرتوګ وباسم نو بیا دې بې مرګه نه پرېږدي چې مړ شي نو پردی مولا دې راوستی دی او څه چل دی دی ولامبوه دا حق د زامنو دی زامن به یې لامبوي او دا زامن به یې ټیک چل زده کوي د لامبولو دې کې څه چل دی په خپله څنګه لامبې هغسې لامبوه که نه که په دې کې چې ته زما خالصه نورې مسلې هېڅ هم پکې نشته دومره ده چې د زنګانه د سترګې نه تر نامه پورې یوه کپړه په دې مړي واچوه شرمګاه وله پټ کا او د کپړې د لاندې وله شرمګاه وینځه بس دغه فرق دی نو دا یو بین الاقوامی بدعتو او د دې دپاره 50-40 کاله مخکې غاسلان مولیان مقررو پلانکې مولوي صاحب به راځي او هغه به وله غسل ورکوي دې له نوم یخی و چې بختور شي بختور نه شو وایه ځان دې وشرمو دارنګې زمونږ ستاسو مړي بغیر د څه وجې نه د هغې ښخول د هغې جنازه د هغې کفن دفن ایساري مړی به وشي دا ښځې به لاړې شي خورې لاړې تماشه دې وکړه او کاکا دې خدای وبخي په زړه جامه مې ولیده کاکا دې خدای وبخي په زړه جامه مې ولیده مسله دا ده چې څنګ ته سا ووته
دی به لامبه او دی به په نوي جامه کې یعنی کفن به وله ورکې اورې دارنګې چې کله د کفن ورکو مړې زر خښ کا څومره زر دومره ایسارول جایز دي چې په څومره ټیم کې قبر تیاریږي ځکه چې قبر لا تیار نه دی نو ته په څه کې خښې دا الله نبی وی اسرعوا بالجنازه د مړي جنازه مې ساروای زر زر وکم اسرعوا بالدفن د مړي په خولو کې تلوار وکم پخوا به مولیانو د مړي کټ ته ډډه والې وه اپردي مالونه به یې ویشلو هیله اسقاط ما تا ته در بخلې او تا ما ته را بخلې بیا به په لارې چې ځان له روانو نو چې چېته غټ لوټ به یې ورکړی و نو هغې له به یې داسې ټک ورکوي مړی دې ته وایي ښه نو هغه مړی و که هغه لوټ و هغه لوټ ته به دومره خوشحالېدلو وی به یې مړی دې ته وایي ښه بغیر د عذر نه به مړی نه ایساره ما یو جمعه د بار ملک د ژوند نقصانات بیانول نو تاسو وګورئ کله چې بار ملک کې مړ شي نو په اومه په اتمه ورځ ولې دلته بیا جنازه کوي واته ورځې هغه قبر نه ویني هلته په شیشو کې نیغ ودرولي هلکه ولې نه راپرېږدی د ده کاغذونه لا جوړ نه دي کاغذونه وله جوړوي او پلانې وله کوي او ډنګړې وله کوي او د الله نبي وی اسرعوا بالجنازه اسرعوا بالدفن بعض خلک وی عمرې لزما خدای پاکه بیا مې ژوندی را مولې او خدای پاک هلته مې خښ کې نو هلته خو ابوجهل هم ښخ و اوس به څه کې وی زه خو مسلمان یم هغه خو ابوجهل و نو تا چې ټول عمر د قبر مالګې څټلي دي نو ستا د ابوجهل څه فرق و تا چې ټول عمر د قبر کاڼي په ځان مګل تا چې ټول عمر د قبر غلافونه ښکل کړي دي تا چې ټول عمر د قبر نه سوالونه کړي دي نو که تا عمرې له لاړې اول ته دې خښ کي نو څه چل به وشي ستا او د ابوجهل خو یو خبره ده نو قطع تعلق د دې نه چې د الله نبي فرمایي مرګ مه غواړئ مرګ مه غواړئ الا مگر مرګ د شهادت ذکر الله نبی به فرمایل اللهم ارزقني شهادة في سبيلك یا اللہ ستا پلار کے میں شہادت نصیب کے خو واللہ غالب على امره دا اللہ پیسل دا واجنا تا زما حبیب تا احمد تا محمد تا مجتبائے تا مصطبائے تا افضل الرسل تا خاتم الانبیاء خو زما فیصله دادا چې ته به په کټ بستره مړ کېږي بعض خلک څه کوي
وی پلان کی خانه ته عجله ځې زما دا کپن یو صدا پاب زمزم ووینځه او بیا یې راوړه ته خو صرف کپن پاب زمزم وینځې او د ابوجهل په کلمو کې د آب زمزم اوبه تلې راغلې وې ولې هغه کومې اوبه څښلې خو دغه یې څښلې که نه نو اوس به څه کې چې عقیده دې د ابوجهلي عقیده دې د شرک او کفر او بدعات وي نو په آب زمزم په کپن وینځلو ستا کار نه کېږي نه 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 بعض خلق هغوی کپن چې کله جوړی د مړي دپاره نو یو څو مصلې پکې جوړې کي داسې تقریبا دوه ګزه نو هغه چې کله جنازه وشي که نه نو صحیح کوي چې زما داسې پټکي که نه نو هغه دوه ګزه کپړه به راوولي مولي صاحب دا د خدای په نامه واله مولي صاحب یې په اوږه راواچوي په دې اپریدو کې یو مولانا صاحب و د افغانستان خو هغه به چرس کلو دا یوازې عوام چرس نه څکي اوس مړ دی الله دې وبخي نو هغه په چرسي ملا مشهور و یو ورځې ما جنازه وکړله او هغه جنازې والو دغه کپړه ویشله دا دوه ګزه کپن کې مصلا نو هغه چرسي ملا لی ورکړه نو هغه ورته داسې واپس وغورځولې واله په دې کونه پاکه که نو خلک یې اوخوی یلو که هغه چرسي ملا هم پنجپیرې شوی دی ښه تمام فتاوو لیکلی دی مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله هغه هم په خپله فتاوه دیوبند کې لیکلی دی وی کفن میں کوئی مصلا نہیں ہے په کفن کې مصلا نشته دا بجی ملا جنازې ته ودرېږي نو هغه ته به یې غوړومه چې هغه پې جنازه وکړي نو ته په خاورو کې ودرېږې هغه به په دې دوه ګزه لټه او زه جنازه دې پې وکړي نو بیا جیب کې څه لاچوي خو هغه کټ کې دې بیا وروټومبي چې ځه وړی یې که نه 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 په کپن کې مصلې دا هغه بین الاقوامي بدعاتو خلکو راوښکلي د ځان نه بعض خلک وی مړی له به کپن وینځې نو بیا به یې وتعالی هغې اچی هغه یو تمه خدای دې خوار کا لون کپن به ورته اچی ما ته وایي نه کمپیوټر دور دی هغه مشین کې به تاو 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 وچ کړس بشي ما دا اینځل چا ویلی دي خدای ویلی دي که پیغمبر زما مطلب دا دی زما مهربان د مړي د پاره د کپن وینځل دا شته دی نه بعض خلک نارینه مړي له په مړونې باندې پټکې وایي دا نشته په شریعت کې پټکي وهل وله نشته یاره مشر سړی و د مشر چې ته په ژوند کې پټکې والی و یاره ملا و نو دې ملا چې ته پټکې والی و ده خو به په مصلی یخی و چې جمع ته به مخکې کېده نو په دې خپه به یې داسې روچت که او د سر نه به یې تاو کو نو چې جمع به یې وکړه نو لر به یې که نو بیا به یې وغورځاو پټکې هغه پټکې دی چې ټول عمر بازار کې حجره کې جومات کې مانځه کې ته تاوی دی ته پټکې وایي پټکې دی ته نه وایي چې تا په مصلی کېده وه او جمع لی تاوهه او بیا له ځان نه مسله کوې چې بغیر د پټکي نه مونځ نه کېږي دا عوام خو ټول غر کړل د دې خو د یو هم پټکې نشته
نو د دې دا منځونه وشول که ونه شوله وای نه که نه د ملا بې پټکي مونځ نه کېږي وایه من ادعا فعلیه البیان د جمعې او د اخترونو کې د جمعې دروازې او د اخترونو دعاګانې کوي راځئ پلانکې کاکا مړ دی دا یې لومبی اختر دی چې لاس ورته اوچت کړو ښه دوا وکړئ دا اختر زبرګي ده چې پلانکې کاکا خدای پاک وبخي ښه یاره خلک راځي نو زه څه وکړمه نو چې خلکو ته تا حجره کولاو کړې ده تکیاګانې دې ورته ایښي دي ته حجره بند که دروازه بند که او اډې ته لاړ شه تا لرې بیا څوک دواله د اختر راشي پاتې شو دا چې دا خلک به بیا وایي چې وګوره دې شرم ته وګوره نو شرم نه دی نو د قیامت د میدان هغه شرم ډېر دی که دا شرم ډېر دی تا نه تپوس کومه چې هغه د دنیا قومونه ولاړي او هلته بیا شرمیږو هغه شرم زیات دی که دا پردې مړی دی پردې مړی نارینا پردې زنانه تلي دي د کلي د چمګاون او تماشې کوي او اوس یې ورته داسې د کټونو د پاسه اوچت ږدي چې دا خویندې خورلنې راځي چې ویني یې ښه نو خواښې به کور ته راشي ننګور به ترې تپوس وکړي مورې خیر علې مړی دې ولیده او بچی مې دی ځان ته دې شي ستا دا خاوند خو داسې وچ کلک لکه کارټون غوندې او د هغه داسې غبرګه ځواني وه ځان ته دې شي او داسې غټ پټ ځوان و او بچی مې دی داسې ښکلې خویه مخې و تک شین مخې و او داسې ښکلې په شنو بریتو باندې او بچی مې دی تا به وایې چې په خواږه خوب وده دی ښه نو خدای دې خواره که لاول خو ته ستا کتل ناروا و او چې ته وکتله نو اوس راغلی ننګور ته د هغې کهاني بیانی دا کوم کتاب کې ما خو هم لږ پویه کوې که نه جنازه چې اوچتی جنازې کټ اوچت شي دا خبرې بیا په زل دي چې دوا وکړئ بیا دوا وکړئ د جمع دوا وکړئ دا په جنازه کې تا څه وې دا د څه بل څه ویلي و که دا دی چې ته سندرې وې خو هغه دعا وکړه نه ښکلې دعا د جمع دعا بهترینه دعا هغه وه کومه چې په جنازه کې وکړې شو دې وجې نه که زړو مولیانو دا جاخه راوښکې ده د دې نه ځان ساتل پکار دي جنازه اوچته شوه د جمع دعا وکړې سپونه روان کې دعا وکړو پلانې په جنازې پسې متصل دعا دا هغه بین الاقوامي بدعت و چې دا د شریعت په یو کتاب کې نه و چرته